ستړ مشه نازولو ما په افغانستان توجه زیاته کړې ده او پرله پسې ویلاګس کوم. د هغې وجه دا ده چې ما ته خدای مکړه داسې ښکاري چې افغانستان د یو بل خونړي جنګ طرف ته روان دی او د دې جنګ نتیجې چې دي هغه د تیرو جنګونو نه ما ته زیاتې خرابې ښکاري. د پښتنو د افغانانو د خطې او حد دا چې د نړیوال امن دپاره هم ما ته ځینې ستونزې او مشکلات ښکاري. د طالبانو عبوري حکومت په رسمي توګه نړۍ له تسلیم کړی نه دی، خو دا جدا خبره ده چې روابط ورسره منقطع نه دي او د ټولو اهمو ملکونو یو سفارتي رابطه چې ده هغه هغې سره په څه نه څه صورت کې بحال ده. څنګه چې تاسو ته پته ده صدر ډونلډ ټرمپ چې دی هغه مسلسل لګیا دی باګرام ایربیس غوښتنه کوي او طالبان مسلسل انکار کوي او ډونلډ ټرمپ چې دی هغه دړکې ورکول شروع کړي دي او د ډېر سنګین نتایجو غږ چې دی هغه کوي په افغانستان په ولس باندې هم او د عبوري حکومت د طالبانو هغې ته هم دمکې ورکوي د دغې قسمه خرابو نتایجو. بل خوا دا ویل کېږي چې طالبان په هیڅ قیمت امریکې ته باګرام ایربیس نه ورکوي، خو دا هم ویل کېږي چې دا خبره تقریبا جوړه شوې ده د طالبانو او د امریکې ترمنځ خو یو په ریټ باندې لږ کشمکش روان دی او بل چې دی نو ذهن سازي د ولس کې یو ماحول جوړي. بهرحال دا نقطه نظر چې دی نو په دې زما واضح نقطه نظر زما په ویلاګ کې موجود دی. زه یو خپله ځانګړې دریځ په دې لرم. یو ان جنرال اسمبلی په سایډ لاینز باندې چې کوم اجلاس و نو په هغلته ډېر ضروري چې دی نو د څلورو اهمو ملکونو د خطې د افغانستان په اړه باندې اجلاس شوی ده، مشترکه اعلامیه جاري کړې شوې ده. پاکستان، چین، ایران او روس په نیویارک کې غونډه کړې ده او د دغې غونډې نه پسې چې دی نو یو مشترکه اعلامیه جاري کړې ده. اوس دغه مشترکه اعلامیه چې ده نو هغې ته به لږ غور کول وي ځکه چې هغه هر څو په ځینې ځایونو کې سفارتي ښکاري، خو د هغې په منځو معنه کې ډېر واضح اشارې او پیغامونه دي. لکه اعلامیه وایي چې موږ د افغانستان د آزاد متحد او پرامن ریاست جوړولو چې دی نو د دې خواهش لرو او د دې خواهش برمنه اظهار. پاکستان، چین، ایران او روس ډېر اهم ملکونه د خطې د افغانستان باره کې وایي چې موږ افغانستان آزاد متحد او یو پرامنه ریاست جوړول غواړو. دا زموږ د زړه آرزو ده. اوس خو دا ډېره نیکه شانتې خبره ده، خو تاسو وګورئ نو د دې مطلب دا دی چې افغانستان آزاد نه دی چې دی آزاد جوړول غواړي. افغانستان آیا متحد نه دی؟ هغلته نفاق دی چې دی د اتحاد خبره کوي. او آیا افغانستان پرامنه ملک نه دی؟ دا یو قسم نه پردي جرم دی. آزاد متحد او پرامنه جوړول غواړو مطلب دا دی چې داسې دی افغانستان نه آزاد دی نه متحد دی او نه پرامنه دی او زمونږ دا تمنا ده چې داسې شي. دا پردي جرم دی. دویمه خبره د هغې نه زیاته ضروري ده چې دهشتګردي جنګ او د منشیاتو نه پاکه معاشره د خطې د ترقۍ لپاره ډېره زیاته اهمه ده. وایي چې په افغانستان کې دهشتګردي نه وي، جنګ نه وي او د منشیاتو کاروبار نه وي. دا ډېره زیاته ضروري ده چې دا دې نه وي ځکه چې د خطې د ترقۍ لپاره پکار ده چې افغانستان د دهشتګردۍ د جنګ او د منشیاتو نه پاک وي. دا یو بل پردي جرم دی. د جرم داسې دی چې دې مطلب دا دی چې دهشتګردي شته
د جنگ صورت عالم دی او د منشیاتو یا د ډرګز څومره کار چې کیږي نو گویا دا د افغانستان نه کیږي نو دا هم پردی جرم دی دې اعلامیه کې مخکې ویلي دي په افغان حکومت یې دا زور ورکړی دی چې هغه د دهشتګردو چې کومې بنیادي ډانچه ده په افغانستان کې هغه ختم زور یې ورکړی دی د افغانستان په دولت باندې چې داخل د افغانستان کې د دهشتګردو کومه تنظیمي ډانچه ده دا ختمه کړي د دې مطلب دا شو چې د دهشتګردو منظم ډانچې چې دي هغه په افغانستان کې موجود دي او د یو ریاست په نگرانۍ کې دغه دهشتګرد نظام او ډانچې فعالیت سره کار کوي نو دا ډېر خطرناک خبره ده او دا یو فردي جرم دی بله خبره د دې نه هم زیاته خطرناکه ده او موږ هغه لکه ډېره زیاته ښه ښکاري په افغان دولت یې زور ورکړی دی چې خپل معیشت کې بهتري راولي د انساني حقوقو او د فلاح و بهبود خیال وساتي او افغان مهاجرین چې دي د هغې په باعزته طریقه افغانستان ته د واپسۍ بندوبست وکړي د دې مطلب دا شو چې افغانستان کې معیشت چې دی هغه تباحال دی د انسانانو د فلاح و بهبود دپاره هیڅ هلې ځلې نه کیږي او د افغانستان دولت داسې انتظام نه دی کړی چې د کوم ملکونو خاص کر د افغانستان پاکستان او د ایران نه چې کوم افغان کډوال واپس وطن ته ځي نو گویا هغه په خپل وطن کې مهاجر دي او بې سره سامانه دي دا که تاسو وګورئ نو دا اعلامیه د طالبانو د حکومت خلاف نو سفارتي چارج شیټ چې دی هغه هم دی ښکاره طور یې ویلي دي چې په افغانستان کې د دهشتګردو ګروهونو د دهشتګرد بېلابېلو ګروهونو چې دي نو د هغې محبوس پناهګانې دي او ورسره یې دا هم ویلې ده چې که طالبانو په دې خپلو رویو کې بدلون رانوسته نو په منطقه کې هغې سره جاري تعاون چې دی هغه ختمېدی شي اوس دا خبرې په نیویارک کې د خطې د ټولو نه څلورو مضبوطو ملکونو په هغه وخت کې وکړې چې په کم وخت کې او په کم ځای کې صدر ډونلډ ټرمپ هم د باګرام ایربیس غوښتنه کوي او په هر صورت باندې امریکا غواړي چې هغه باګرام ته راشي افغانستان ته راشي او څنګه چې په تېر ویلاکس کې تاسو کتلی شئ ما تفصیل سره دا ذکر کړی دی چې د افغانستان د طالبانو د عبوري حکومت خلاف دا قسمه چارجشیټ چې دا جاري شوی دی دا به جوړیږي او داخل د افغانستان به سیاسي انتشار یا د طالبانو په ضد باندې ولس سره اوچتۍ او بیا به د جمهوریت او د بشري او انساني حقونو د دې ټولو څیزونو یو جواز به جوړیږي او امریکا به کوشش کوي او نیټو چې هغې افغانستان ته په څه نه څه دریځ راشي اگر چې زورورو ته د جواز د دریځ ضرورت نه وي چې څه خوښي هغه کوي اوس صورتحال په خطه کې چې دی نو د ایران د چین د پاکستان او د روس چې کوم نوې اړیکو ملګرتیا ده په افغانستان کې دغه شان دراندازي چې ده یا په افغانستان دغه شان حمله هغه د امریکې د نیټو لپاره ممکنه نه ده دې سره سره یو داسې بیانیه په ملک کې روانه ده چې هغې نه د جنګ یو بوی راځي او داسې بیانیې چې کله ملکونه جنګ کوي نو د هغې نه مخکې د خلکو د ذهنسازۍ دپاره د ولس د ذهنسازۍ دپاره داسې بیانیې جوړیږي خواجه آصف چې د پاکستان وزیر دفاع دی سینر سیاستدان دی او ډېر ذمهوار سړی دی دا هغه بیان راغلی دی چې افغانستان د پاکستان ازلي دشمن خواجه آصف چې موجوده وزیر دفاع دی د پاکستان د هغه دا بیان چې افغانستان د پاکستان ازلي دشمن دی دا یو ډېر خطرناک بیان دی او دا د جنگ یو د بیانیې د جنگ د جوړولو یو ابتدا او دې سره دا خبره هم چې دا د صحافیانو په ذریعه
په پنجاب کې راوچته شوې ده چې طالبان لګیا دي امریکې ته باګرام ایربیس ورکړي او صرف په پیسو باندې مذاکرات روان دي. نو یو خوا دا خبره ذهن سازي کیږي او بل خوا دا بیانیه د خواجه آصف وزیر دفاع او اندازه دار چې پر روانو باندې به د حکومت نور وزیران او مشران هم دا قسمه بیانیه چې دي هغې نه به دوام ورکړي. او کوم صورتحال چې افغانستان سره جوړ دی یعنې بینه چې د هندوستان او د پاکستان ترمنځ کوم صورتحال جوړ دی او څنګه چې دواړه ولس چې دی نو د یو بل دشمنان شوي دي او دې نو دغه شانتې دې وخت کې دا خبره موږ ډایګیزه کړو چې د پښتنو نه د جنوبي پښتونخوا او د خیبر پښتونخوا د پښتنو نه علاوه چې پښتانه دي یا افغانان دي دي پښتانه په جنوبي پښتونخوا کې او په دې کوزه پښتونخوا کې هم د افغانانو سره یو ډېر ښکاره نفرت او کرکه لري. زه اکثریتي خبره کوم اقلیتي قوم پرست خلک ډېر زیات دي چې په وطن په قام په افغان خوره ننګ کوي لر او بر یو غړي خو غالب اکثریت چې کوم د شادوګانو پښتنو جوړ دي هغه افغانستان هم نفرت کوي او هر هغه څوک چې هغه د پښتنو د ترقۍ او د خوشحالۍ خبره کوي نو د هغې نه هم نفرت کوي که هغه د پی ټي ایم په شکل کې دی د محمود خان اچکزي په شکل کې دی که هغه د عوامي نیشنل پارټۍ په شکل کې دی او که هغه د قومي وطن پارټۍ الطاف شیرپو د ګوند په شکل کې دی نو عام د ولس د پښتون ولس د دې طرف ته رویې چې دي نو هغه مثبت لري. پاتې شو سند شو پاتې پنجاب شو هغلته خو د افغانانو د پښتنو خلاف نفرت چې دی نو هغه بیا هم سړی لکه انډرسټینډ کولی شي خو د دې خپلو خلکو ته سړی حیران شي. دې سره چې ډېر خطرناکه خبره دا هغه دا ده چې د پاکستان یو سابقه کونسل جنرال په قندهار کې پاتې دی او د ګل عمر د دور نه واله تر دې دور پورې هغه ډېر ذاتي هم نږدې تعلق و او د هغه د منصب مطابق هم د هغه تعلق او ماهر ګڼل کېږي د افغان امور او د پاکستان او د طالبانو ترمنځ هغه یو مضبوط پول و. هغه یو پوډکاسټ کې یو ساعتي سره خبره کوله یو ورځ مخکې او هغه وویل چې پاکستان غواړي په 2 غنټې کې به په افغانستان کې د طالبانو حکومت ختم کړي. پاکستان دومره طاقت لري داخل د افغانستان کې د پاکستان دومره اړیکې دي چې په 2 غنټې کې اوس د یو سفارتکار داسې خبره کول هلته د وزیر دفاع خبره کول دلته د یو سفارتکار خبره کول بیا په نیویارک کې د څلورو ملکونو معاهده د ټرمپ چې دی نو د هغه د باګرام ایربیس د اخیستو خبره اوس دا ټولې خبرې دې طرف ته اشاره کوي چې د امریکې د قدم اوچتولو نه مخکې روس ایران پاکستان او چین په شریکه باندې په افغانستان کې رژیم چینج چې دی هغه غواړي یعنی چې د سره نه ډونلډ ټرمپ ته یا نیټو ته دا موقع په لاس ورنشي او د هغې وجه دا ده چې دې ځله افغانستان ته راتګ او باګرام اخیستل دا یوازې د روس لپاره مسله نه ده دا د چین لپاره هم ده د ایران لپاره هم ده او د پاکستان لپاره لږ داسې چې مخکې د دې نه چې امریکا څه عملي قدم اوچت کړي نو دا یو بند چې دی نو دا څلور ملکونه چې دي هغه تړي او په دې باندې تر اوسه پورې پرونه راسي چې دا خبرې شوي دي د درو ورځو نه دا خبرې شروع دي دا ټرمپ باندې خو د یمن له افغان ګورو حکومت راغلی دی خو د څلورو ملکونو په اعلان کې باندې یا په د وزیر دفاع په اعلان باندې د پاکستان یا د سفارتکارو د صحافیانو په دې تجزیو یا بیاني جوړولو باندې تر اوسه پورې د افغان د طالبانو د عبوري حکومت سره د عمل یا سرکاري اعلامیه یا بیان مخې ته نه دی راغلی خو دا تعلقات د کشیدګۍ طرف ته روان دي او دا
افغانستان هغه خودمختاري چې دا نو هغې کې دخل کېدونکي دي. دا دخل د ګاونډي هیوادونو طاقتورو هیوادونو د طرف نه لګیا دي کېږي او دا د امریکې او د نیټو نه. خو خبره دا ده چې څوک به مخکې کېږي او په مفاد کې د ګاونډي هیوادونو په مفاد کې دا خبره جوړېږي چې هغې مخکې شي. اوس د دې دپاره چې کوم یو سوال جوړېږي چې آیا طالبان به صرف په دې اعلامیه باندې خپل بنیادي مواقف او طرز حکمراني پرېږدي، یعنی چې کوم جرمونه څلورو هیوادونو ته ښکاري یا دنیا ته ښکاري نړۍ ته چې د طالبانو دا کارونه غلط دي، هغه کارونو لپاره یو شرعي او یو ریاستي یو حکومتي دریځ لري، جواز لري. یعنې هغه د هغې په نس غلطۍ نه دي بلکې د خدای او د رسول د حکم مطابق یو اسلامي نظام دی. نو آیا طالبان به صرف په دې اعلامیو په غوښتنه باندې دغه نظام ړنګ کړي او هغه جمهوریت ته به راشي یا به هغه بشري حقونو ته راشي یا به د زنانو د تعلیم په حواله چې کوم د نړۍ مطالبه ده یا نور په نور نړۍ کې رواج دی، نو آیا طالبان به دا شو کړي؟ دا خبره په ناممکناتو کې ده. نو چې دا په ناممکناتو کې ده، افغانستان سره به دا به خو په هغه شکل کې چې لاس امداد نه دی روان د چا چې په هغې دې د افغانستان معیشت روان وي یا طالبان تسلیم کړي شوي دي. البته ښه بلا ډېرې ډالرې هره میاشت پټه په پټه د امریکې نه راځي او د طالبانو نظام په هغې باندې روان دی. نو طالبان د دې څلورو هیوادونو خبره نه مني، نو څه به وکړي؟ ځکه چې هغه یو قسم د ژوند لپاره دې ته محتاج نه دی. نو دا څلور هیوادونه به یا هغلته داخل د افغانستان کې د طالبانو د ریجیم د تبدیلۍ لپاره کار کوي، ریجیم چینج نه به کار کوي او عمده د طالبانو د حکومت قایمولو کې لاس لرونکی پاکستان به بای طالبان کوي. طالبانو ته به الوداع په مخه وي، ټاټا طالبان به وي او دغلته به یو بل حکومت چې دی هغه قایموي. ښه اوس دغه حکومت به هغې شکل به شي. ظاهره ده چې د طالبو د حکومت په ضد چې راځي، جمهوري حکومت به راځي، مترقي حکومت به راځي، قام پرست حکومت به راځي، د پښتنو د تاجکو د ازبکو د هزاره شریف حکومت به راځي. دا حکومت خو به یو قسم له بیا راځي د حامد کرزي د حکومت شانتې او یا به دا راځي د اشرف غني د حکومت شانتې یا به دا حکومت راځي د ډاکټر نجیب د حکومت شانتې یا که موږ لږ لاړ شو نو داسې حکومت به راځي چې د سردار داود دغه حکومتونه خو دلته قبول نه دي. نو چې دغه خلک هم قبول نه دي، طالبان هم قبول نه دي، نو بیا به افغانستان نه جوړېږي څه. که په افغانستان کې خانه جنګي وي او خانه جنګۍ ته دوام ورکړل کېږي، نو په خانه جنګۍ کې خو دوه درې مسلې نورې هم دي چې د افغان خانه جنګي خو بیا نیټو ته او امریکې ته جواز ورکوي چې راشي. هندوستان ته هم یو ډېره لویه موقع ورکوي چې هلته خپل عملیات چې دی نو سیوا کړو. که افغانستان کې دغه خانه جنګي جوړېږي نو هغه داسې شو چې دا وخت کې د دې څلورو ملکونو مطابق د دهشتګردو منظم ډانچې موجود دي او د منشیاتو کار کېږي او دې ګاونډي هیوادونو ته او نړۍ ته خطر دی. نو بیا چې هلته حکومت نه وي دا خطر خو نور هم سیوا شو. طالبان او چې کوم هغه خپل روایات دي هغه پرېږدي به نه به دې ته غاړه ږدي. که بل حکومت بدلوي نو څوک به راولي، هغه هم دې ته قابل قبول نه دي. نو داسې خو جوړېږي لږې داسې چې افغانستان یو قسم لا د برداشت نه بهر دی او وایي چې د منځ نه لاړ شي. او که آیا طاقتونه یو داسې جنګ جوړول غواړي چې هغې کې څه نه څه شکل کې یا د دې څلورو ملکونو د امن فوج کښېني او یا که موږ ملل متحد ته اقوام متحده ته ځو، په هر صورت کې د افغانستان دپاره راتلونکې ورځې ډېرې زیاتې خرابې ښکاري او یو ډېر خونړی جنګ ښکاري. او دا جنګ د افغانستان تر حده به محدود نه وي. د دې جنګ اثرات به
په پاکستان هم ډېر خراب پروزي، خاص کر هغه پښتون بیلټ چې افغانستان سره مونږ چې دی نو په مزي باندې پراته یو، جنوبي پښتونخوا کې چې په مزي باندې پراته یو، او د دې اثرات به ایران ته ځي، چین ته به هم ځي، سنټرل ایشیا، وسطي ایشیا، روس ته. نو دا اړې ګړې چې دی نو په یو شکل کې خو دا امریکې په ګټه کې ځي چې یا خو باګرام ایربیس هغه ته میلو شي خپله کښېني، او که نه وي نو په دې منطقه کې د افغانستان د دړې وړې شي، خو دغه شانته د جنګ یو صورتحال دې جوړ وي چې په هغې کې کم سے کم ګاونډي هېوادونه د منطقې چې دي هغه په خور کې ولاړ وي. یو ډېره مشکل شانتې سیاسي صورتحال جوړېږي. پکار ده چې قوم پرست افغانان د طالبانو ګوري حکومت نظر لرونکي پښتانه د افغانستان د چور چور کولو نه د بچ ساتلو لپاره او د افغانستان د امن دپاره چې دی نو سره سرونه یو ځای کړو، څه پایدار حل چې دی نو روباسي، او دا ټول خبرې په نظر کې وساتو. اجازه غواړم. الله